اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. په مخکینی درس کې د قرآن مجید فضائل بیا دا شانتی د بسم الله فضائل بیان شو. نن ابتدا د سورت فاتحه کیږي. سورت فاتحه ته فاتحة الکتاب هم ویلی شي. ام الکتاب سورت رقیم ورته ویلی شي، رقیه او بل نوم سورت شفا دی ته اخیستلی شي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی دا سورت ام الکتاب دی. په عربی کې عربو بچې کله دا استعمالونو د یو شیز جړ ته بیا ویل. ام الرأس دې ته ویلی کېږي چې د سر جړ له دماغو ته به هغې ام الرأس ویل. عرب دا د یو شیز جړ دپاره استعمالی. نو د دې قرآن مجید ابتدا افتتاح د سورت فاتحې نه کېږي، نو ځکه دې ته سورت فاتحه ویلی کېږي. دویم دې ته ام الکتاب ویلی شي. ام الکتاب دې ته ولې وایي؟ هغه دې د وجې نه چې د دې ټول قرآن مجید خلاصه دا یو ده. په روایت کې راځي د ټولو اسمانونو کتابونو خلاصه قرآن مجید ده. هغه ټول په دې قرآن مجید کې راجمع شوي دي او د قرآن مجید پورا د هغې نچوړ چې کوم دی سورت بقره ده او د سورت بقرې نچوړ چې دی هغه سورت فاتحه ده. نو ځکه الله تعالی په قرآن مجید کې او په مونځ کې لازمه کړې ده. چیرې پیغمبر وی چې چا سورت فاتحه ونه ویله د هغه مونځ نه کېږي. چې امام پسې ولاړ دی نو هغه خو به د هغه په ځای امام ووایي، خو که ځان له ولاړ دی نو که صورت فاتحه ونه ویله د مونځ نه کېږي. صورت شفا هم ورته ویلی کېږي چې په چا باندې څه مرض راځي، څه بیماري راځي، صورت فاتحه وایه، چوف کوی په ځان، الله به دله د مرض نه نجات درکوي. او یو منلې شوې خبره چې کم سړی دا یو معمول وګرځوي ځان له، سحر او د فرض او سنتو منځ کې یو څلوېښت پیره دا وی او یو څلوېښت ورځې وی، بیا چې دی کم مرض دپاره په چا باندې دا چوف کوي، الله به هغه له شفا ورکوي. دا یو وظیفه شانتم ده. صورت رقیه ورته ولې ویلی کېږي؟ رقیه دې ته وي چې وی په چا باندې دمې. سعید خضري رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، د خپله واقعه وی دی، وی مونږ یو ځای ته لاړو. هغه ځای ته چې کله مونږ لاړو نو وی هغه خلکو زمونږ مهمان نوازي ونه که، مونږ له وخت رانه کو او په مونږ باندې داسې سختي وه د لوږې تندې چې مونږ تکلیف نشو برداشت کولی. نو وی هغې نه پس ته بیا یو عجیبه کار مونږ سره دا وشو چې مونږ هلته نه راووتو. نو د هغه ځای یو ځوانه جینۍ مونږ پسې راغه چې کومه د هغه ځای نوکره وه، رامنډی که مونږ پسې وی راته وی چې راشه وي زمونږ بادشاه زمونږ سردار یو څه وخوړو، مار خوړلی، لړم خوړلی دی. نو وی تاسو کې څوک شته چې هغه په دې باندې دم واچو، هغه له الله والا نجات ورکي؟ نو یا راته وی چې سید خضري رضی الله تعالی عنه پاسېدو روان شو. چې کله هلته ورغو دمې پې واچلو، الله هغه له شفا ورکه. نو په دې وخت کې 30 ګډې وله ورکې. صحابه وی یاره وی مونږ خو در سره دا نه خورو، نه در سره دا اخلو. وی پیغمبر نه مونږ تپوس نه دی کړی. او وی تا له دم درتلو چې ته ورغې؟ او ورته ما له دم نه راتلو، خو ما د پیغمبر نه اورېدلی و چې سورت فاتحه کې شفا ده. ما په سورت فاتحه ویله، الله هغه له شفا ورکه. نو هغه چې بهتر شو لاړو حضور پاک له مدینې منورې ته. یا رسول الله وی مونږ خو داسې کار وکړو، ابو سعید خضري رضی الله تعالی عنه پاسېدو، هغې دم که، هغه له الله نجات ورکړو، مونږ له هغې ګډې راکړي، 30 ګډې راکړي. نو حضور پاک ورته وی تقسیم یې کې زما حصه هم پکې وکړې. نو معلومیږي د دې نه ده چې دا صورت شفا هم ده، رقیه هم ده چې په بل چا باندې دمې الله ولا نجات ورکوي. د دې صورت فایده څه شی ده، فضایل یې څه شی دي؟ سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی. دی وایي یو ځل مونځ ته ولاړم، د دوانو جهانو سردار راته آواز وکړو چې ای سعید ابن معلا راشه.
امام مونځ پوره کو حضور پاک له ورغم وی راته وی دومره وخت دې چېرته تېر که ما ورته یا رسول الله په مونځ باندې یم وی د دواړو جهانو سردار راته ارشاد فرمایي وی تا ولې د خدای هغه حکم نه دی اورېدلی چې کله تا ته الله او د هغه پیغمبر آواز کې هر څه پرېږده هغه له راده خو اراده وي تا ته زه یو خبره کوم وي ما ته بیا یاد کوي پیغمبر سر روان شوم وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راته وی آیا یو صورت درته ونښیم چې د ټول قرآن مجید جړله وي ما ورته ضرور راته وښیې وی صورت فاتحه وایه دا د ټول قرآن مجید جړله ده یو ځل جبرائیل امین راځي یا رسول الله وی نن په اسمان کې هغه یو دروازه کولو شو چې پیله نه ده کولو شوې نه یو پیغمبر له کولو شوې ده نه یو رسول له کولو شوې ده نه یو کتاب له کولو شوې ده او په هغې کې الله تعالی یو نور را نازلی وی هغه څه نور دی ورته هغه صورت فاتحه ده چې الله دا مخکې یو پیغمبر لم نه ده ورکړې ده تاسو له درکړې ده وجه دا ده چې دا د ټول قرآن مجید خلاصه ده د ټول قرآن مجید راغونډېدل په دې صورت فاتحه کې دي هغه څنګه الحمدلله رب العالمین چې کله یو بنده رب ته ودرېږي او دی دا تصور کوي چې زه خدای سره خبرې وکړم دا الله سره خبرې کول دي خو مونږ په دې سوچ کې نه ودرېږو چې یاره مونږ الله سره خبرې وکړو که مونځ ته ودرېږو نو په ځان باندې دا بوج ګڼو چې په ما د خدای طرف نه یو ذمه ده صرف ذمه ادا کوم دا نه وایي چې یاره زه رب سره کلام وکړم روایت کې راځي وي چې کله بنده ودرېږي او دی وایي الحمدلله رب العالمین نو الله رب العزت وایي زما بنده د ما تعریف وکړو نو وی ده سره خبرې شروع کړي بیا چې کله وایي الرحمن الرحیم وی اسنا علی الله وی دی بنده خو زما ثنا بیان کا رب وی او بیا چې کله وی مالک یوم الدین بیا وی مجدنی عبدی وی زما دی بنده زما لویوالی بیان کو او زه خپل د آخرت وګڼلم چې یاره آخرت شته د قیامت ورځ شته نو الله تعالی د بنده سره خبرې شروع کړي چې څومره دی مخکې ځي بنده الله سره خبرې کوي نو رب هم دله جواب ورکوي نو چې په دې سوچ باندې ودرېږي نو بیا مونځ مزه کوي او لازم شوي د دې د وجې نه ده په هر یو مونځ کې چې دا پوره د قرآن مجید خلاصه ده الحمدلله رب العالمین پر روایت کې راځي د بخاری شریف حدیث دی الحمدلله تملأ المیزان الحمدلله چې څوک وایي د الله تعریف وکړي نو داسې ده چې د میزان دا تله ځان دپاره ډکه که او دا تله څه شی ده د قیامت په ورځ چې کومه لویه تله لګي دا هغه تله یادوي چې نور څه نه در زیار ټیم وایه الحمدلله د شپې وده کېږي د الله تعریف کوه الحمدلله شکر ادا کوه دا یو شکر د الله شکر ادا کولی د قیامت په ورځ باندې کله چې میزان تله ولګي د خلکو فیصلې به دې نه کېږي چې یاره نیک اعمال به یو کې واچوي بد اعمال به بل کې واچوي په روایت کې راځي وي دومره لویه تله ده که دا ټوله دنیا دې پکې واچولو په هغې کې پته نه لګي او رب په دې باندې قدرت لرلی شي الله په دې باندې قادر دی نو وایي چې کله دا تله ولګي د یو بنده فیصله به وشي چې ځه جهنم ته دی به جهنم ته روان شي آخره کې به یو وړوکې شانتې رقعه راوځي یو پرچه به روځي الله به ورته وایي چې ستا دا یو پرچه ما سره پاتې وه چې هغه په دې کې کېدي نو په هغې کې به صحیح کلمه به پکې لیکلی شوې وي نو دا معمولي یو پرچه معمولي یو رقعه هغه ټول بد اعمال چې کوم دی به ښکته کړي او نیکۍ تله چې کومه ده نو هغه به اوچته شي نو الله به د نجات ذریعه ګرځوي رب العالمین پالونکی د عالم روایت کې راځي وي 40,000 عالم دي څوک وایي چې 15,000 دي څوک وایي 50,000 عالم دي په هغه عالمو کې یو پکې دا دنیا ده چې موږ پکې پاتې کیږو دا شانتې 40,000 نور هم دي نو رب د دې پالونکی دی او رب وایي ستا رب دې ته ویلی کېږي چې په مزه یو شیز یو معیار ته رسول لکه څنګه یو وړوکی ماشوم دی هغه ورو ورو لویږي ځوان شي بوډا شي دې ته رب وي الله تعالی پالي یو مجازي رب وي چې څنګه په یو پټي کې یو کس لګیا دی هغه ګوټ کری څه پکې سبزي کری نو هغه سبزی سره دی محنت کوي خو دی دا نشي ویلی چې خامخا به زما دا فصل بالکل اختتام ته رسي دله الله دا عقل ورکړی دا مجازي رب دی خو حقیقي رب زمونږ الله دی چې هغه پټي کې کم هغه سبزي کېږي یا نور څه کېږي نو هغه اختتام ته الله رسوي شینوالی پکې رب راولي ښایست پکې رب راولي
الرحمن الرحیم. الرحمن عام صفت دی، رحیم خاص صفت دی. رحمان د رب رحم چې کم دی هغه دنیا سره خاص دی. په دنیا کې ګوره رب رحم کوي، په کافر هم کوي، په مسلمان باندې هم کوي، په نیک باندې هم کوي، فاجر باندې هم کوي، فاسق باندې هم کوي، ټولو باندې رب رحم کوي. دنیا کې وګوره څومره غیر مذهبه خلک یا داسې وګوره څومره بدعمله خلک هغې له الله ډېر رزق ورکوي، هغې له الله ډېر هر څه ورکړي دي. دا پې د الله رحم دی. کافر وګوره حدیث کې راځي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. وی د دنیا د مؤمن دپاره یو قید خانه ده، دی به پکې د اسلام د شریعت د قانون لاندې وخت تېروي. دا دپاره یو قید دی چې یو غلط عمل کوي قرآن ورته ځان ته وساته، یو نیک عمل کوي سختی ده پکې، ته نیک عملو که الله وی زه پې اجر در کوم. و جنت الکافر، د کافر دپاره یو جنت جوړ کړی دی، هغه پکې څه کوي د هغه پروا نشته، بد عملي کوي پروا یې نشته. نو الرحمن الرحیم دا رحم چې کم دی پیلنې د رب داسې صفت دی چې دا عام دی، په دنیا کې مؤمنانو باندې هم دی او په کافرانو باندې هم دی. الرحیم دا خاص صفت دی د رب چې دا به د قیامت په ورځ صرف په هغه مؤمنانو باندې وي چې کم مؤمنانو خپل ځان د شریعت پابند کړی دی. په یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی د الله تعالی 99 رحمتونه دي، 100 رحمتونه دي. وی په هغه 100 رحمتونو کې یو رحمت دی دنیا ته را نازل کړی دی چې څنګه یو خپل بچو سره څوک مینه کوي. یا هغه مثال ډېر عجیبه ورکوي. وی اس دی د هغه یو بچی دی، وی هغه بچی لوبې کوي وړوکی دی، وی د ده پې په غلطۍ کې خپه راشي او دا اس د ټوپ کې چې الله د ما بچی خو خوږ نه شوي دا هم هغه رحم دی. یا وګورئ دا چرګه وګورئ څومره بزدله ده، کله د دې بچي وي نو ته خو دې نه بچی راونیسه، زړوره شي په خلکو باندې حمله کوي، دا د دې په خپل بچي باندې رحم دی. دا څومره د نیکۍ کارونه د رحم کارونه په دنیا کې کیږي، یا د چا زړه خفه شي په یو کار باندې نو دا هغه یو رحمت دی. وی 99 رحمتونه به الله رب العزت قیامت پر ورځ په خپل دې بندګانو باندې را نازلوي. تو ګوره دا یو رحمت په دنیا کې دی چې قیامت په ورځ دا 99 راشي هغه به څومره زیاتي. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رب هغه ذات دی چې د قیامت د ورځې مالک دی. قیامت وایي څه ته؟ قیامت دی څه شی؟ په یو روایت کې راځي وی چې کله یو بنده یو ځل الله اکبر وایي د الله نوم والی د رب لویوالی بیان کړي، وی الله اسرافیل علیه الصلاة والسلام ته وایي وی 40,000 کاله وی د قیامت رستو کا، نو چې په مخ د ځمکه د رب نوم اغستلی کېږي قیامت به نه راځي. قیامت آخرت کې د رب ملاقات ته ویلی کېږي چې دا ټول خلک به راجمع شي، یو لوی میدان به لګېدلی وي، هر ځای کې به نفسا نفسي وي، هر سړی به وایي چې نفسي نفسي زما خپل ځان دی وي. په حدیث کې راځي وي هر سړی به خپله خوله کې ډوبي، د دنیا خوله خو چې په سړي باندې راشي نو دی به ځان نه لرې کي، او داسې ګرمي وي چې د انور راواخلي یو کوټه کې بند کي، داسې ګرمي به وي. خو د قیامت ګرمي داسې عجیبه ده وی چې خولم بنده نه ځي نه، وی که دې ځان نه لرې کول غواړي نه به لرې کېږي، هر سړی به خپل اعمالو پورې په خوله کې ډوبي. لکه یو بنده به ډېر بد عمل کړي هغه به تر خولې پورې ډوبي، بل به لږ وي هغه به تر خپل نامې پورې، بل به تر خپو پورې، داسې به ډوبي. دا د قیامت ورځ ده او په دې ورځ باندې به خلک دې ګرمۍ نه دومره تنګ شي دومره تنګ شي چې دوی به وایي یا الله یا جنت یا دوزخ، خو د دې ګرمۍ نه م خلاص کا، دومره به دا خلک تنګي. نو مالک یوم الدین داسې یو ورځ به راځي چې د دنیا بادشاهت به ختم شي، چې کله قیامت پر ورځ اسرافیل علیه الصلاة والسلام سور ووایي، شپېلې ووایي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل ناست دی خپه، صحابه ورته وی یا رسول الله وی خپه نه وی خپه به نه یم، ولې به نه یم؟ وی ځکه وی اسرافیل علیه الصلاة والسلام وی دا غوږ اسمان ته کړی دی او وی په شپېلۍ خوله ایښې ده، وی چې کله به راته رب حکم کوي چې قیامت راشي، وی ځکه خپه یم، قیامت وی ډېر نږدې شو. نو هغې له تیارې پکار دی مالک یوم الدین، نو چې دا هر څه ختم شي اوار شي نو یو ورځ به داسې راشي چې 40 کاله به هېڅ هم نه په دنیا، هر څه به ختم شوي. نو بیا به رب وایي لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاهت دی؟ یو به وی د پاکستان بادشاه یم، بل به وی د هندوستان بادشاه یم، بل به وی یاره په دنیا مې یو راج دی. رب وی کم دی ستا هغه راج؟ ختم شو، هر یو خبره ختمه. لله الواحد القهار، نن زه هغه رب یم چې غصناک یم، قهار رب یم، نن زما بادشاهت دی. نو دا هغه رب دی مالک یوم الدین.
ایاک نعبدو چې رب ته مونږ ولاړو یا الله خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین او په دې کې زمونږ عجیبه عقیده پرته ده چې مدد به صرف او صرف د الله نه غواړو او خاص تا مدد غواړو. ایاک نعبدو عبادت څه ته ویلی کېږي؟ غایت الذل او غایت الذل چې یو سړی خپل رب ته ځان ذلیله کړي دې ته غایت الذل ویلی کېږي او غایت الذل چې مونږ په سجده کې کوو چې رب ته دا خپل تندې ولګو دې ته عبادت ویلی کېږي. مونږ څومره که یو معامله کې ګیرم شو نو چاته تندې نه لګو. بعضې یو نانیم سړی چې دنیادارو نه یره په زړه کې پرته وي او د آخرت یره یې په زړه کې نو خلکو ته په خپو پروځي او سجدې لګوي. بعضې یو نانیمې خو که ټول خلک دله د دنیا هم درکوي نو سړی ورته سجده نه لګوي، دا صرف الله ته لګو. نو د عبادت مطلب دا دی چې رب ته ځان ذلیله کا، ځان ورته خوار کا، ځان عاجزه کا. یو روایت کې راځي یو بنده چې کله عبادت کوي او ویده لاړ شي خدای ته ودرېږي، دی وایي یا الله وی دا ستا کمال دی چې تا زه ځان ته ودرولم، ربه دا ستا لویوالی دی چې خپو کې دې راله طاقت پیدا کو او یا الله په ژبه کې راله دې طاقت پیدا کو چې ستا تعریف مې وکړو، ربه دا ستا کمال دی چې زه دې ودرولم مونځ ته. حالان کې بار ډېر خلک ګرځي، رب ورته د عاجزي دومره خوښه شي، رب ورته نه بنده دا ستا کمال دی چې ماله راغلی، نه بنده دا ستا لویوالی دی. فرشتو ته وایي وی دله په یو عمل باندې ډېر اجرونه ورکه. او که یو بنده وایي چې یاره زه خو خدای ته ودرېږم دا نور نه دی ولاړ، زه خو مونځ هم کوم، عبادت هم کوم، زکات هم ورکوم او دا نور نه کوي، نو الله تعالی وی بنده قیامت په ورځ به درنه تپوس کوم چې په دې خپو کې د ګرځېدو طاقت تعالی چا اچولی دی، په دې ژبه کې د وینا طاقت چا اچولی دی، همدا بدن به وي، دا وجود به دی. خو که چېرته فالج اټیک پې در باندې راوستو نو همدا خپل آس په در سره بل سړی ګرځوي، همدا ژبه دی، دا بې زبانه به دی، کم ژبه به دی کار نه کوي. نو رب دلته خپل طاقت ښیي، ایاک نعبد و ایاک نستعین چې زه خاص تا عبادت کوم، ربه دا مونږ رب ته په مونځ کې وایو و ایاک نستعین او خاص تا نه به زه مدد غواړم. اهدنا الصراط المستقیم، الله ماله سیدې لارې طرف ته هدایت راکړي. هغه کومه لاره ده؟ په حدیث کې راځي د من یطع الله ورسوله، وی چې کم سړی اطاعت د الله او د رسول وکړي نو الله هغه ته هدایت ورکوي. او هغه کومه لاره ده چې کم باندې انبیا تللي دي، صدیقین تللي دي، شهدا تللي دي، وی دا هغه د الله لاره ده. وی یو لوی لاره ده په حدیث کې راځي، وی هغې مخامخ پرده لګېدلی دی، یو منادي اواز کوونکی اواز کوي چې راځئ دا ستاسو د هدایت لاره ده. وی دې طرف تم تی کورونه دي، دې طرف تم دي، هغې تم پردې لګېدلې دي. وی کم سړی چې د نورو کورونو ته ځي دي ته وایي دا ستاسو د ګمراهۍ لاره ده، په دې باندې مزې منادي اواز کوي چې راده. وی کم سړی چې په دې سیده لاره باندې لاړو وی دا په صراط مستقیم باندې لاړو، رب دله نجات ورکوي. بل صراط الذین انعمت علیهم، سیده لاره کومه ده؟ هغه لاره ده صراط الذین، هغه لاره انعمت علیهم چې رب په هغې باندې انعام کړی دی، غیر المغضوب علیهم، نه هغه چې په چا باندې رب غصه شوی دی، ولا الضالین، او نه هغه چې کم گمراهان دي. مفسرین لیکي، تفسیر حقانی لیکي، وی چې د غیر المغضوب نه هغه خلق مراد دي چې کم خلکو ته دین رسېدلی دی او هغې بیا د دین نه انکار کړی دی، حالان کې پویه یې پرې راغلې ده خو بیا د هغې نه رستو شوي دي د دنیا د حرص د وجې. ولا الضالین هغه خلک چې چاله دین نه دی رسېدلی خو د بغض د عناد د وجې نه هغې دین ته رانږدې کېږي نه. یا د دې نه مراد هغه دي چې یهود و نسواره دي، غیر المغضوب نه یهود دي، ولا الضالین نسواره دي چې دی بالکل د دې دین انکار کړی او د دې دین نه رستو شوي. د دې نه پس ته چې آمین وینو، آمین مطلب دا چې یا الله زما دا دعا قبوله کړي. په اول کې الله رب العزت تعریف دی، بیا د هغه چې کم دی نو دا لویوالی بیانوي. په دې ایاک نعبد و ایاک نستعین کې هغه خبره کوي یو سړي ته د دعا چل ښیي چې الله نه به دعا څنګه غواړي، چې الله ته دعا وغواړي نو بیا په صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې الله د هغه دعا قبلې چې د دعا طریقه دا ده او بنده په دې کې عجز کوي. الله رب العزت موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد